سورہ یاسین آیات نمبر 33 دویم رکو دریشتم سپارہ صفحہ نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم سورہ یاسین آیات نمبر 33 دویم رکو دریشتم سپارہ قرآن کتا سلیات شی زمونگا دا واقعہ پدی خبر ختم شوی و انطاکیہ کلی تا اللہ رب العزت پیغمبران را لګلی وو او بیا د هغې د تصدیق د پاره الله تعالی یو بل سړی را لګلو دغه سړی دا خبره وکړه چې دا کم پیغمبران راغلی دي او د توحید د رسالت او د قیامت کوم خبره چې کوي دا درې وانه ټیک کوي نو خلکو چې کم دي د پیغمبرانو پسې باندې دغه سړی رونی ولو او د قتل کلو د شهید کلو الله رب العزت بیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رو لګلو او یو کری که هغه او وهله هغه نه دا ټول کلی هلاک شولو او دا د الله رب العزت طاقت ته قدرت ته اوس په دغه آیاتونو کې هم د الله تعالی قدرت بیانېږي د الله تعالی قدرت دا مطلب چې مونږ به الله تعالی څنګه پیژنو الله مونږ وینو نه خو د الله تعالی قدرتونه سړی وګوري نو سړی ذهن دې طرف ته ځي چې یاره دا چا پیدا کړی دي نو پاغه کې اول نمبر چې کم دی الله تعالی زمکه بیانې چې دا زمکه چې کم دی د دې حیثیت د مړی شانتی دی او چې کله په دې کې زمیدار دې کې تخم وکړي نو د هغې نه څه روزي د هغې نه فصل روزي نو داسې به دا انسان هم یو ځل به مړ کېږي او بیا به دوباره مونږ د عالم برزخ د زندګۍ نه به دې روباسو او دې به مونږ حساب کتاب ته حاضرو نو چې څنګه مونږ د دې ځمکې نه دا نه روویستله نو داسې به د دې ځمکې نه مونږ مړې به هم ورځ د قیامت روباسو نو نمبر 1 خبره به کې دا ده وآية لهم الأرض الميتة او د الله تعالی نخد لهم د دې لپاره الارض زمکه المیتة مړه احییناها چې ژوندي کړل مونږ ده واخرجنا منها او راویستل مونږ د دې زمکې نه حبا دانه فمنه یأکلون پس دی له هغې دانې نه دی خوري وجعلنا فيها جنات او جوړ کل مونږه په دې ځمکه کې جنات باغونه من نخیل د قجرو واعناب او د انګورو وفجرنا او روان کړي مونږه فيها په دې باغونو کې من العيون د چینی نو د الله تعالی کوم دی او په دوه قسم دي یو هغه اوبدي چې مونږ تخکاری مثلا چینی دي دریابونه دي سمندرونه دي او د اسمان نه چې کوم دی باران کیږي یو هغه اوبدي چې مونږ ته په نظر باندې ښکاری او یو هغه اوبدي چې بنده ته په نظر باندې نه ښکاری د هغه رګونو د کې چې کم دی اوبه راځي او د هغې نه بوټي کېږي مثلا په غریزو علاقو کې بعضې بوټي داسې وي چې هغې د سره څوک اوبه اچوي نه او په دې غرونو کې چې کم دی مینځ کې د دې دپاره اوبه راغلي وي او د هغې نه چې کم دی اوبه د دې اوبو نه چې کم دی بیا بوټي سیراب کېږي نو الله هغه طرف ته اشاره کوي او دا بوټي مونږ څه دپاره پیدا کړي لیاکلوا دپاره د دې چې دې چې نه اخري من ثمره د دې د میوې نه وما عملته او نه دې جوړ کړي د ایدیهم لاسونه د دوی نو وما عملته ایدیهم دلته دا ما نافیه ده او د دې معنی مطلب بدای شي چې دا کم کافران د بوتانو عبادت کوي نو د دې بوتانو لاسونو چې کم دی دا شیزونه نه دي جوړ کړي وما عملته او نه دي جوړ کړي دا ایدیهم لاسونه د دوی نو لاسونو نه مراد د دې بوتانو چې دا کم لاسونه دي نو دا ارڅ چا جوړ کړي دي الله تعالی افلا یشکرون نو آیا دوی شکر نه کوي سبحان الذی
پاک دے هغه ذات خلق الازواج پیدا کړی دی جوړې دا د الله تعالی قدرت دی چې ټول دنیا کې الله تعالی انسانان او دغه شانتي زناور او دغه شانتي نباتات دا ټول بوټي الله تعالی دې کې کم دي جوړې پیدا کړی د انسان جوړې پیدا کړی دا او دغه شانتي په زناور کې الله تعالی جوړې پیدا کړی دي او اوس چې کم دي په بوټو باندې ریسرچ شوی دی چې دا بوټي هم په دې کې هم یو نر دی او یو ماده ده تر دې پورې چې تاسو چې کم دی دا کومه بجلی ګوره نو په دې بجلی کې هم نر او ماده شته یو ماینس ته یو پلس جمع منفي وي دا هم چې کم دی نر او ماده دی نو الدد الله تعالی قدرت ته چې ټول دنیا الله تعالی دا دای په جوړو کې پیدا کړی دا بوټي کې جوړي څنګه دي بعضي بوټي داسې دي چې هغه خواږه دي بعضي بوټي چې کم دي تراو دي نو دا د الله تعالی د جوړو هغه قدرتونه دي سبحان الذي پاک دے هغه ذات خلق الازواج پیدا کړی دی جوړي كلها طولي مما لها غسنا تنبت الارض راتو کوي د ازمکا ومن انفسهم او خپل د دوی د ځانونو ومما لا يعلمون او لها غسنا لا يعلمون چې دوی نه پیژني ومما لا يعلمون بعض مخلوقات علماء دا لیکلي دي چې په اسمانونو کې او بعضی سيزونه په ځمکه کې داسې دي چې داغه علم انسان سره نشته او داغه علم فرشتو سره نشته و مما لا يعلمون هغه زمونږ عقل کې د سره راځي نه د علم صرف الله سره دی وآية لهم الليل د الله تعالی قدرت دا دی چې شپه راشي په دې شپه باندې کم دی एकदमी سحر د رڼا صادر راشي او د شپه کم دی ختم شي رڼا راشي بیا دا اورس کم دی وی دا چې کله داسې 4-5 بجې شي نو اچانکی الله تعالی په دې باندې د شپې صادر راواتي نو دا اورس ختم شي او شپه شروع شي نو دا د الله تعالی د شپه او اورس د الله تعالی قدرت دی وآیه او نخد لهم الليل د دې د پارشپا نسلق منه النهار چې مونږ راکاګو منه لدینا النهار ورز فاذا هم مظلمون فسناغهان دوی پتیار کی شي والشمس تجري لمستقر لها انور روان دي پخپل مقرر لار باندې ذلك تقدير العزيز العليم او دا مقدر اندازه دا العزيز العليم دا الله تعالی چې غالب او په دي والقمر اسپنګمای قدرناه مقرر کړی دی مونږ د دې منازل منزلنا د الله تعالی قدرت دا دی چې نورم پیدا کړی دی او د الله قدرت دا دی چې دا سپوږمیم پیدا کړی دا دغه سپوږمیم چې کم دی خپل مزل کوي او دغه شانتي دا نور هم خپل سکیه دا خپل مزل کوي د دې مزل سم مقصد دی نو په خواني سونه خلک چې هغه وجه کم دی منځونه ټیمونه د دینه حساب به کولو او وخت به د دین حساب کولو ویره نور په دې ځکه دی نو د ماسپخین مونږ کیږي کنه کیږي نور دې ځای تر ورسېدو د مازیګری مونږ کیږي او خونه کیږي دغه شان د سپوږمۍ حساب بدی کولو نو عدد الله تعالی قدرت ته چې دا نظام په یو صحیح ترتیب سره روان کړي دي نور چې کم دی په خپل رفتار سره روان دي سپوږمۍ په خپل رفتار سره روانه ده او دا د صد لپاره په دې منزل کې د دې په دې مزل کې انسان په کم دی په زمانه کې سب معلومول وختونه معلومول نو دا هغه طرف ته الله اشاره کوي والشمس تجري لمستقر لها انور روان دي لمستقر لها فخپل مقرر لار باندې ذلك تقدير دا اندازه دا العزيز العليم دا خدای غالب چې ډیر زیات په دې والقمر اسفنګ قدرناه مقرر کړی دی مونږ د دې منازل منزلنا حتى عاد نزيد شي كالعرجون القدير پشان د قجوری د شاغ زور للشمس او نخنور ينبغي لها مناسب دې د لپاره ان تدرك القمر چراون سپوږمۍ ولليل او نشبا سابق النهار وند کی دن کی د ورځنا وكل في فلك او هر یو په خپل دایره کې يسبحون روان دي
واخر الدعوانا الحمد لله رب